لہذا مطلب د خبرې مې دا و چې دا و عام او خاص و ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم چې اے مؤمنانو مسلمانانو اوس لا موقع ده الله تعالی و موږ ته ښه ښایسته موقع راکړې ده او ډېر ښه مهلت او موقع یې په لاس باندې راکړې دي چې هغه زندګي د ژوند د عمر دی د دې زندګۍ څخه کار واخلئ. لہذا باید چې د هر څه څخه مخکې موږ دا عمل کول ضروري وبولو چې هر یو د خپلو کړو او په الحال چې کوم موجوده ګناهونه دي چې دی پکې ملوث وي او کومې بېدینۍ د ده څخه کېږي د هغه ګناهو او د بېدینۍ څخه ښه په کلکه او مضبوطي سره توبه وکاږو او خدای تعالی راضي کو ځکه چې اوس لا الله تعالی صلح او روغه کوي نو راسئ چې ټول الله تعالی ته متوجه سو او د الله تعالی سره صلح او روغه وکړو ځکه چې مرګ نه دی معلوم. لہذا بیا به داسې وخت راشي چې موږ به صلح کوو او موږ به د روغې نارې وهو خو الله تعالی به روغه نه را سره کوي او بیا به په قبر کې دا راته وایي چې ای ظالمه ما په دنیا کې روغه کوله خو تا د ما سره روغه نه کوله او ای ظالمه زما او ستا په مابین کې به د علماو په شکل باندې ثالثانو به روغه او صلح را کوله زما او ستا رابطه به علماو را جوړوله خو ظالمه تا د ما سره رابطه نه جوړوله تا د هغه علماو د نه منل. نو آیا ظالمه ما و تا ته په دنیا کې قرآن نه و درلېږلی ما 6,600 آیاتونه ما تا ته نه و لېږلي او بیا مې د هغه سره و تا ته انبیا نه و درلېږلي بیا د هغه څخه وروسته مې صحابه کرام نه و درلېږلي آیا د هغه څخه وروسته ما تا ته احادیث 10,000 احادیث نه و درستولي هغه مې نه و درته پرېښي او علماو و تا ته د خپلې غاړې نه وې شنې کړي د علماو تا ته د خبرې نه کولې تا د علماو سره زما پر قال الله وقال رسول باندې دښمني کوله ظالمه علماو ته دې بد ویل د علماو پر خبرو دې خندل ظالمه اوس ما په ګرد کې رالی اوس روغه نس روغه ما کوله په دنیا کې تا نه را سره کوله ما نارې ویلې د شپې په 2 بجې 3 بجې ما نارې ویلې ما روغه سره وکړه پلان کوي تا روغه نه کوله ستا خرار یو یا به په دا چنګ کې فلمان قتل ظالمه ټول شپه به فلم ما نارې ویلې د روغي الله تعالی به وای ما به د روغي نارې ویلې ما ستند شپې او ظالمه تا به یې لس فلمان قتل تا به د کافرانو په حاش ویډیو کتلې خو مسلمان و د مسلمان زوی کافر خو نه وي د کافر زوی خو نه وي د بوش زوی خو نه وي خو مسلمان و ظالمه. لہذا اوس ما په غریب کې راځي اوس ما د عذاب په چمبا کې راځي اوس ما عذاب ته ځان ټینګو بس اوس روغ نه د روغ نارې مو کتابونه وړي دي بهلول دانای وخت په کلی کې روان نارې ول اے خلکو د خدای سره روغه وکي اے خلکو د خدای سره روغه وکي خلکو ته څنګه نارې وای دون د خلک د خدای سره روغه وکي الله تعالی روغه کوي خدای روغه نور سره کوي بل وخت د یادرې د خوا سره روان خلکو ته شیر کړل وی بهلول دانا ورکړل و یادرې لره ول چیز د کول ولالت می والا تعالی ته زری کول خواستی مې کول مان د خلکو سره روغه وکاله تعالی روغه نه کول په دنیا کې ودی خلکو ته نارې وم چې الله تعالی روغه کوي روغه وکا خلک روغه نه کوي خو بیا په قبر کې انسانان روغه کوي الله تعالی به بیا روغه نه کوي راس الله تعالی ډېر ښایسته موقع را کړې ده خدای تعالی ډېر ښه مولات را کړی دی دغه موقع په دغه غیبتو په د چغلخوري په شیطانتو باندې فقط باندې متبا کوي دا ډېر عظیمه ښایسته موقع ده د ژوندۍ دا به بیا په یو سکند به ګرځي بیا الله تعالی به نه درکړي هغه ژوندۍ هغه و چې ما درکړه و ظالمه و ژوندۍ غواړي اوس ما د عذاب ته ځان څنګه نو اوس لا موقع ده راسي چې د الله تعالی په دربار کې دا درخواست په ډېر عاجزي او په ډېر تواضع سره پیش کو چې پروردگار عالم موږ ډیر سخت مجرمان یو او ډیر سخت ترین او بدترین جرمونه مستا په مخ کې کړی دي او ډیر ناوړه بے حیايي مستا په مخ کې کړی دي او استاد ذات اقدس په مخ کې ډیر شرمندګي کړی دي او موږ پر خپل هغه تیرو بد عملیو باندې سخت پښیمانه یو سخت موږ پښیمانه یو یا الله موږ معاف کړه یا الله ته په ما خبره چې هغه ګناهونه هغه جرمونه ما کړی دي ستا په مخ کې زه شرمېږم هغه نالایق ګناهونه مون قسم بالله قسم هغه جرمونه ما ستا په مخ کې کړی دي یا الله ما ته معافي وکړي. ولهذا ایز من پاک رب
موږ د خپلو بدو اعمالو دا نفسونه او تکلیفونه په خپل فضل و کرم سره لیرې کې دا کم نوستونه چې موږ د دې ګناه په وجه باندې پر موږ باندې پراته دي یا الله دا راسه لیرې کې او موږ د هغه کړو بدو اعمالو څخه توبهګار یو. لیکن ګوره دا خبره به یې چې دا پښیمانی او توبه کول دا به دې صرف تر ژبې پورې خاص نه وي بلکې عملي به دې هم توبه یې زړه به دې هم دغه وایي کلک اراده او نیت به دې هم دغه وي چې بیا دا ګناه زه نه کوم حقیقت هم نه کوم خالي زباني توبه به دې نه وي او که چیرې ستا ژبه او زړه یو وي لکه څنګه چې د خولې توبه د ژبې توبه دي د زړه او د اعمالو چې هغه رقم بخه توبه هم وي نو ته دومره غیرتمند سړی د خدای تعالی د بیرې ته ګناه پرېږدي او توبه کوي الله تعالی ته سبحان الله. الله تعالی خو تر تا به انتها غیرتمند ذات دی الله تعالی خو ډیر غیرتمند ذات دی نو الله تعالی به تا ته بیا عذاب درکړي که الله تعالی به تا ته لبیک کتاب لیکلی دی وایي چې یو تقوادار انسان چې شپه ورځ منځونه کوي او شپه ورځ الله لري نو الله تعالی د چا تقوادار انسانو نه راکي وای الله تعالی ته لبیک څه خدمت څه مدد موسی علیہ السلام ورته ویل ول کچيري بد عمل سره وغد نه راکله الله تعالی ورته ویل زدري ور بیا لبیک ورته وایم درې واره بیا لبیک ورته وایم وګوره بد عمل تعالی درې واره لبیک وای او عملدار انسان ته جندوز انسان ته منګزار انسان ته هغه تعالی یو واره لبیک وای مثال اسلام ولي الله په دې کې د څه حکمت دی چې ګناګار انسان د درې واره لبیک وای او وجه جندوز انسان ته یو واره لبیک وای خو باید و جندوز انسان د درې واره لبیک وایلای او به دین انسان د چی وایلای یو واره لبیک وای الله تعالی ولنه د جندوز ته انسان په خپل ځان باندې زړه شي هغه چې کوم ګناه کړی دی هغه چې ما ته یو واره وای الله ز درې ورته لبیک هغه ما په فضل باندې گزاره کوي نو دا چې حقيقي الله تعالی ته موږ نه راکو الله تعالی ډیر غیرتمند ذات ولا بلا کې سوچ ول کیږي چې څومره غیرتمند څومره ارحم دی څومره ارحم الراحمین او څومره احکم الحاکمین ذات سوچ ولا بلا کول کیږي دومره غیرتمند ذات